او زه په دې په کور کې موجود یم چې ما د کور نه د کمرې نه د ډز اواز واورېد د فایرینګ او چې زه لاړم نو ورته ما دا لور چې کوم دی نو په وینو کې لت پر پرته وه او دا کوم د ده دا زوم چې دی دا وجاهت الله دی وایي چې ده سره تماچه په لاس کې او ما له مخې له راغې په ور کې او سره تماچې چې کوم دی نو فرار شو. نو دا د په خپل کمره کې په خپل کور کې قتل کړی وه. هغه پولیس ته د هغې والد صاحب رپورټ وکړو چې دغسې زما لور وه او په دې وجاهت واده وه او دا چونکې د بنشه مشه کوله مخکې هم جنګ جګړې شوې وې بیا په هسپتال کې هم داخل کړو. سی ټیم ټول چې لاړو نو هلته موقع نه یو خول برآمد شو د 30 بور د کمرې نه. بیا پولیس چې دی نو د پسې خپل دغه وکړو نو په 24 غنټو کې دننه دا ملزم سره د له قتل گرفتار شو. د ده چې کوم دی نو تقریبا 7-8 سال شي چې دې نه د یو ماشوم وم او رپورټ په دې کې د سخر کړی دی وایي چې زه دې که راغلی ما بطور مېلمه ما د دې دا ذهن داسې جوړ شوي دا نشه ده دا نشه چې دا ډېره خرابه نشه ده او د ده د ذهن بیخي مفلوج کړي. د څومره عمر څومره ټایم یې په دوبۍ کې تېر کړی و مسافري څومره وختي مسافري کړې وه؟ دی وایي چې زه 14-15 سال نه هلته کې وم خو دی به ته راته و. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو خوږو لیدونکو اورېدونکو ستاسو کوربه نواز منګل یم. ګرانو خوږو اورېدونکو د تانا سربند په حدودو کې یو ډېره زیاته خفګاني پیښه مخې ته راغلې وه په کم کې چې یو سړی لګېدلی و او خپله کوروداني وجلې وه. د دې شاته څه محرکاتو په دې کې د سربند پولیس چې کم دی کار هم کړی دی کم چې ملوث په دغه جرم کې ککړ ملزم و هغه یې هم نیولی دی او دا ټیم ما سره ډېر زیات د تفتیش ښاغلي پولیس افسران را سره موجود دي. چیف انویسټیګیشن افیسر انعام صاحب نه د دې خپرونې آغاز کوي او مزید نور هم چې کوم دا کیس تفتیش کوي هغې سره هم خبرې کوو. دا راته چې دا وقوع څنګه مخې ته راغلې وه د دې تفصیلات را سره شریک کړئ. دا زنانه چې وه دا کوم ملزم و وجاهت دا د کور والا وه نو دا د په خپل کمره کې په خپل کور کې قتل کړی وه. هغې پولیس ته د هغې والد صاحب رپورټ وکړو چې دغسې زما لور وه او په دې وجاهت واده وه او دا چونکې د بنشه مشه کوله مخکې هم جنګ جګړې شوې وې بیا په هسپتال کې هم داخل کړو. په دغه ورځ باندې پس خبر اتره د خپل کور والا سره وران شوی او تماچه یې راغستې ده د خپل کور والا په خپله کمره کې په کور کې قتل کړی وه. هغه پولیس ته چې رپورټ وشو نو پولیس پکې خپل تفتیش او د ګرفتارۍ منډې تړلې شروع کړي. موږ تفتیشي ټیم ټول چې لاړو نو هلته موقع نه یو خول برآمد شو د 30 بور د کمرې نه. بیا پولیس چې دی نو د پسې خپل دغه وکړو نو په 24 غنټو کې دننه دا ملزم سره د له قتل گرفتار شو. صحیح دی. دا هم راته وایي چې دغه د ملزم څومره عمر دی او دا چې کومه کوروداني مقتوله وه قتل شوې وه د دې څومره عمر و د دې خپلو کې تکرار په کومه خبره رالو چې دومره تیز کې رالو که موږ وګورو ویلی کېږي دا چې د دنیا ټولو نه خوږه رشته یا ملګري چې ورته ویلی کېږي بیا د کوروداني وي. مین وجه دی کې دا د دې کس چې دی دا ډرګ ایډکټ د نشې وغیره کول نو په دې وجه باندې حالانکه داسې غټه خبره په کور کې د دې څه ونه خو د به اکثر روټین کې د سره جنګ جګړې وی کولې او 2-3 ځل مخکې هم د کور نه شړلې وه جنګ به یې وکړو نو هغه به ترې لاړه کور ته مطلب دا دی بیا به څو ورځې پس راله. د ملزم کار څه کولو؟ دا ملزم خو بهر ملک کې دوبۍ موبۍ کې و هلته به یې مهنت مزدوري خواري کوله او دغه به یې کول هلته دوبۍ کې و. دی اوس راغلی اوس موده نیمه مخکې بیا دلته کې په دې دغه کې هم داخل کړی و د نشې چې کوم علاج کېږي هسپتال وغیره کې د ټریټمنټ هم شوی خو د هغې نه پس دوباره د بیا د خپلې نشې وغیره شروع کړې وي نو دغه خبره وه. ښځې څو ډزه ویشتې وه؟ یو ډز لګېدی دی خپل کور کې ویشتې وه؟ کور کې خپله کمره کې. څه ګورې زیاتې نه شوې دغه شان جرایم بطور پولیس افسر بطور یو انسان څه ګورې دغه دې معاشرې ته؟ بالکل شته پولیس خو هم پکې خپل کار او خپل کوشش کوي تر څونه حده پورې چې کېږي او بهرحال راځي پکې دغه پیښې هم راځي خو انشاءالله پولیس بر وخت پکې خپله کاروایي کړې ده او ملزم هم گرفتار کړی دی او جیل ته مو لیږلی دی. سلطان شیر صاحب تاسو هم یو ډېر تکړه تفتیشي پولیس افسر یې تاسو د دې کیس تفتیش کوئ نو دا تفتیش کې څه مخې ته داسې رالو د دې ملزم حوالې سره څه داسې څه موږ همیشه ګورو چې یاره ښځه یا د موبایل استعمال کوي دغه شان څه خبرې مبرې رالي په تفتیش کې؟ نو تفتیش کې داسې خبر نه راغلی کوم دا آیس مین چې وي چې څوک چې آیس ډرګ وي که نه نو هغه هر چا ته باید د شک په نظر باندې ګوري بس ده چې کومه خبره پور وخلي بس کوم دی بیا ټارګټ وي نو داسې هم کېدای شي دې کور کې داسې خبرې راغلي وي چې هغې باندې شک خبره کوله
دې حد ته هغه رسېدلی دی. هر ته وایي چې په دغه اف آی آر کې مدعي څوک دی او هغې پولیس له سره ریپورټ کړی د دغه د سړي چې کوم ملزم دی د ده واده څومره وخت شوی و؟ د ده چې کوم دی نو تقریبا 7-8 سال شوي چې دې نه د یو ماشوم و او راپورټ په دې کې د سخر کړی و. دی وایي چې زه دې کې راغلی ما بطور مېلمه او زه په دې په کور کې موجود یم چې ما د کور نه د کمرې نه د ډز اواز واورېد د فایرینګ او چې زه لاړم نو ورته ما دا لور چې کوم دی نو په وینو کې لت پرته وه او دا کوم د ده دا زوم چې دی دا وجاهت الله دی وایي چې ده سره تماچه په لاس کې او ما له مخې له راغې په ور کې او سره تماچې چې کوم دی نو فرار شو. دې کې دې څه جرګه مرګه یا پلار دې څه ګیله میله نه وه کړي؟ نو د دې مخکې چې کوم دی نو دغه شی دا یو جنۍ به چې کوم دی برابر تلله پلار کره د دې چې به راغې نو دغه لانجې مانجې به د شروع وي او دا به تله اکثر. تاسو خو تفتیش کوئ که نه ملزمان مختلف قسم ملزم وي خو دا د آیس والا ایډکټ چې کوم وي د دې دا ذهن څه وي دی چې کوم دی نه په ښځه صرفه کوي نه په خور کې چې څنګه اوس دغه شان د ملزم تاسو نیولی دی. نو بعد د دې دا ذهن داسې جوړ شوي دا نشه ده دا نشه چې دا ډېره خرابه نشه ده او د ده د ذهن بهي مفلوج کړي. د څومره عمر څومره ټایم یې په دوبۍ کې تېر کړی و مسافري څومره وختي مسافري کړې وه؟ دی وایي چې زه 14-15 سال نه هلته کې یم خو دی به ته راته و 3 کاله به هلته تېر کړو بیا به شپږو میاشتو چوټي به راغی بیا به تېر کړو بیا به دا چې کوم دی نو د دې وقوعې نه 10-11 دن مخکې راغلی. په تفتیش کې څه وجه مخې ته راغله؟ نو په تفتیش کې خو هغه چې کوم وایي نو داسې مخې ته نه دي راغلي خو هغه چې کومه خبره کوي نو دغه هم چې کوم دی نو دغه نه ده. هغه څه خبره کړې ده؟ هغه دا خبره کوي چې یاره ما به دا پیسې رالېږلي او زما چې څومره وخت بار تېر کړی دی نو هغه پیسې زما د ښځې او زما د ورور چې کوم دی نو اخوا دېخوا کړي دي او چې زه د هغې تپوس کوم نو دوی ما له څه مؤثر جواب نه راکوي. هغې تاسو له هغه چې کمې پیسې ښه نو څه پیغام ورکول غواړي زموږ دې کتونکو ته بطور یو پولیس افسر چې دا معاشرې کې څه روان دي ښځه خاوند وژني خاوند ښځه وژني نو بس دا خو دا آیس نشه چې ده نو د دې خلاف خو انشاءالله زموږ مشرانو ډېر ښه دغه شروع کړی دی او انشاءالله دې کې کامیاب پکې راغلی دی او خدای پاک به دا بیخي ختموي. ګرانو کتونکو یو ډیره زیاته افسوسناکه خفګاني پیښه مخې ته راغلې وه په کم کې چې یو خاوند خپله ښځه په دې خبره قتل کړې ده چې څنګه پولیس ته په تفتیش کې ویلي دي چې یاره مسافري کړې وه په دوبۍ کې او هغې نه بعد چې کمې پیسې رالېږلې وې چې یاره وی هغه پیسې به مې ترې غوښتې نو په دغه خبره باندې تکرار راغلی دی. نو دا هم ډېره زیاته یو افسوسناکه او خفګاني پیښه ده. زموږ د کتونکو د دغه خپرونو غرض مقصد صرف دی چې یاره د معاشرې ته څه نه څه پیغام کیدو زموږ کمې مسلې مسایل هغه د ټوپکو د تماچو په ځای پولیس سټیشن یا دغه شان نور داسې جرګو کې کینو چې دا مسلې چې کوم دی په سلا باندې ختم شي دا نه چې یاره موږ تماچه راوالو ښځه مو وژنو مور مو وژنو چې بیا بعد کې موږ په تاڼه کې هم ذلیله کیږو او په کچرو او په جیلونو کې هم ذلیل او خوارو.